أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. موسیٰ علیہ السلام واقعہ شروع ہوا. موسیٰ علیہ السلام خپل ملک نه لاړ مدین ته، هلته کې پاتې شو او د هغه ځای نه بیا را روان شو. کوه طور کې ورته وحی میلاو شوه. فرعون دلبار ته راغله، مسله ورته بیان کړه. هغې د خپل ظلم نه نه قلاریده، د خپل شرک او کفر نه نه قلاریده، د خپل تکبر نه لویۍ نه نه قلاریده. دای پکې هم وی چې ما دپاره یوه بنګله جوړه کړئ چې زه به راوخېږم، اسمان ته نږدې شم، د الله سره مې ملاقات وشي، الله وګورم. خو دا خبرې چې کوم د موسی علیه السلام کوي نو دا صحیح نه کوي. وی الله وی راومې نیول، دیم او د لښکر یې هم په دریاب کې ورغورځول. ظالمانو خلکو انجام دغسې یي. دارنګې د قیامت حال هم ذکر کو. جهنم ته بځي، جهنم نه د بچ کېدو لار به ولنئ. دنیا کې هم په دې لعنت، نو قیامت کې هم لعنت. قیامت هغه حال به د دې د ټولو نه زیات بدی د شرم بی، دی به پکې بد شکلی. کله چې مقابله ختم شوه، موسی علیہ السلام دے د هغه قوم دے بنی اسرائیل دی، هغې دپاره وس څه کار کول پکار دی. غټ کم کار چې و یو ختم شو. وس چې دی په کور کلي باندې دی نو دی به څه کوي؟ الله رب العزت وی دینه مې تورات ورکو چې په هغې باندې دی خپل ژوند به تېروي. ورپسې زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صداقت پیش کړي چې ته رښتونی پیغمبر یې. ولې دا دومره واقعات چې دې ذکر کړو، ته هلته کې وې موسی علیه السلام په دور کې خو ته نه وې. موسی علیه السلام چې کله کوه طور کې و، هلته ورله تورات ورکولی کېدو، نو ته هلته کې وې نه، ته هلته کې نه وې. او دا دومره واقعات دې د هغې ذکر کړو. دارنګې مدین کې هغه اوسېدو. مدین ته کله لاړ ورسېد، د هغه وخت نه واخله اخره پورې واپس را روان شو. په هغه سره ته وې نه. دا دومره واقعات دې ذکر کړو، نو دا کم ځای نه. مطلب دا چې دا د وحی نه ته بیانې او د وحی د وجې نه ته د دې تذکرې کې ته رښتونی پیغمبر یې، په تا باندې وحی کېږي د الله د طرف نه. دلته کې یو خو ردم کوي په خلکو باندې
چې هغه وایي پیغمبر حاضر و ناظر دی، حاضر دی هر ځای کې، هر څه اینی ګوري. نو دې باندې رد کوي یو قسم الله وما كنت بجانب الغربي، ورپسې ما كنت ساويا في اهل مدين، ورپسې بیا وی وما كنت بجانب الطور اذ نادینا. بار بار دا خبره کوي، یو پیر نه الله وی درې پیر مې تووي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه ځای کې نو، هغه حاضر نه دی په هر ځای کې چې دا بعض خلک خبرې کوي، بعض خلک س عقیده ساتي غلطه. کله د جمعې منزله راځي سپونو کې شاته سب کې یو ځای خالی پر خو دی وې دي کې پیغمبر راځي ودرېږي. دا ټولې خبرې د دې د ځانه غلطه منګړتې دي. الله پیغمبر ته وی موسی علیہ السلام په وخت کې تنوي داغه سره په کوهی تور کې نوي، داغه سره په مدین کې نوي. الله وی نو او دی وی نه هر ځای کې کله وی مخ کې مو. بعض خلک سنورې خبرې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حاضر کېدو او داغه د کتو داغه د علم چې هغه آدم علیه السلام چې کله پیدا کېدنه هم هغه وخت کې موجودو، دانګې په هر دور کې موجودو، وس په دې دور کې چې کله وفات شوه دي نو هم په هر ځای کې موجودي. هر صحیح نه دا ټولې غلطه منګړتې قصې دي، بلکې دا د شرک او د کفر قصې دي. یسوع پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا دا صفت ورکې چې هغه حاضر و ناظر دی، هغه په غیب باندې پوهیږي، هغه سره اختیارات دي. دا ټولې خبرې داسې دي چې دا د شرک خبرې دي، د کفر خبرې دي. ورپسې بیا تذکرہ کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حقانیت خبره کوي. خلک لګیا دي اعتراضونه وکړي، څوک به یو شان اعتراض کوي، څوک به بل شان. دا ټول اعتراضونه دا داغي بے ځای اعتراضونه دي، ختميږي به. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، او یقینا ورکړه موږ موسی علیہ السلام له کتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، رستو داغنا چې هلاک کړي موږ قومنا اولنی، مخکینی قومنا موږ هلاک کړو نو رستو. کم چې فرعون دی د فرعون ملګری دی، د فرعون لښکر دی هغه مې تباه کړ. چې کله هغه مې تباه کړو خلقو داغینا بنی اسرائیل ته دمشو، موسی علیہ السلام ته دمشو. نو ولقد آتینا موسی الکتاب، یقینا ورکړل موږ موسی علیہ السلام له کتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، رستو داغنا چې هلاک کړي موږ مخکینی قومونه، مخکینی قوم مخکې د موسی علیہ السلام نه مخکې چې کوم قومونه تیر شي دي هغه هم څه تباه شوي دي، هلاک شوي دي. الله وی دا کتاب مې ول ورکو بصائر للناس، دا د پاره د پوهه کولو د خلکو، وهدى وهدایت و رحمت و رحمت لعلهم يتذكرون، پاره دا خلق پن واخلی. دا خلکو د پن د پاره د خلکو د هدایت د پاره د خلکو د رحمت د پاره دی. خدا به د چا د پاره رحمت دی، د چا پاره به هدایت دی، د چا پاره به پنی، د چا پاره ودا او خيارواله عقل وي، علم وي، چا د پاره وي. چا غز کې ګټ کې دی او دې نو ته ګوري، هغه چې ګټ کې خو دی او راخ له خپلای
کله په سترګو باندې وای، کله په تندي باندې، او کله په پوزه باندې، کله په خوله باندې، کله په نور بدن باندې وای. نه هغه لپاره نه دی، هغه چا لپاره دی چې هغه په عمل کوي. آی کې چې سلی کله شي دی په هغه باندې عمل کوي، هغه د پاره د خياروالی دی، هغه د پاره د پوهه دی، هغه د پاره هدایت ته رحمت ته. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، او نوی تو بجانب الغربی د کوی تور هغه غربی جانب باندې اس قصینا الی موسی الامر کله چې سپاره منګه موسی علیہ السلام ته دا حکم د پیغمبرای. وما كنت من الشاهدین، او نه ته د حاضر ناظرونه، ته په هر ځای کې حاضر نه. موسی علیہ السلام چې کله راغی هلته کې هغه قتل رڼا یې ولیده، وی دا اور دی چرته، وی دلته کې به لاړ شم نو خبر به معلوم کم. هلته کې به لاړ شم نو د هغه ځای نه بس سکروټې راوړم. هلته کې لاړ اور دپاره نو رایې وړو، نور یې راوړ، هدایت او رحمت یې راوړ، تورات یې راوړ. رسالت ته میلاو شو. وما كنت بجانب الغربی، یعنی ته د کوی طور په غربی جانب کې، مغربی جانب کې. اس قصینا الی موسی الامر کله چې پیس سپارل موږ موسی علیہ السلام ته دا خبره ده معاملہ د پیغمبري خبره یو ته سپارل. وما كنت من الشاهدین، او نه ته د حاضر ناظرونه. ولكن انشانا قرونا، لیکن منگا پیدا کرلی قومنا فتطاول علیہم العمر، نو اگدش وا پاقی بانی زمانہ پہ اگدش وا. ما کنت ساویا فی اہل مدین، او نویتا آباد نویتا وسیدن کے مدین والوں کی. تدلو علیہم آیاتنا، چلو سیتا پاقی بانی آیاتنا زمگا. ولکننا کننا مرسلین، لیکن یو منگا لیکن کی دا پیغمبرانو. آل دگی آگی تم پیغمبر لے گلے شہدینو، دل دگی تم منگ لے گلے پیغمبر. صداقت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر گئی، ترشتون پیغمبری خلق لگی آئی وی نو وی با کسوک دا وی چی دا پیغمبر درو جن دے، دا پیغمبر صحیح پیغمبر نہ دے، وی با لگیا بھئی. مخی ازینو کے اللہ رب العزت گواہی کئی دے چیتا دے قرآن کریم اہلیت دا اللہ پیغمبری، ملائک دے گواہی کئی، مومنان دے گواہی کئی. نو کدا نور خلق نہ منی ندی منی کنا آگئی پر نہ منی ربائیں ساسر خو نہ پریوزی چیتا پیغمبر پشان کی وجہ سے کمی راشی نا. وما کنت بجانب طور اذ نادینا، آنوی تو دا کوئی طور پر طرف بانے اذ نادینا کل چی آواز کو منگا. ولیکن رحمت من ربکا، لیکن دا رحمت دے استاد رب دا طرفنا، دا استاد رب دا طرفنا رحمت دے چی منگا تا پیغمبر کرے تا تا دا پیغمبر ای پا وجبانے دا خبر معلومی شوے، تا تا وحی کولے کی گی، تا پیغمبری نو تا تا وحی کولے کی گی دا اللہ دا طرفنا، استاد رب دا طرفنا. لیتنذر قوما ما تاهم من نذیر، دے دا پارا چی یر ورکے تا آغا قوم لا چی ندر آغلی آغی تا سوک یر ورکا ان کے من قبل کستانا مخیلا لم یتذکرون، دا پارا یہ داخل پنواخلی. سمنا زمانہ شوا پیغمبر ندر آغلی کلا اللہ رب العزت ہوئی تر آغلی پا آغا وقت کے علا فترت من الرسول، پا وقت دا بس کے دو دا رسولانو کے نور پیغمبران ختم شیدی، نور پیغمبران بیا وقت کی دے وقت کی ندر آغلی. عیسیٰ علیہ السلام نے دے خواتے چی گورے تقریباً سنیزے شپک سو کال پورے دا عمر دے پدے کہ سوک پیغمبر نہ دے راغلے ناغل دکے کہ اوے نو شپک سو نا سلپاس جوڑی گی. 571 کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا دیں، سرویخ کال و سر نور کا 9 سال پاس اشپک سو کال جوڑی.
نو دې دوران کې څوک بل پیغمبر نه راغلی. عیسی علیہ السلام آخری پیغمبرو د بنی اسرائیلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو په آخر کې راغی. آخری پیغمبر دی. صد پارا اللہ رب العزت تابعین دا وحی را لیگی کتاب در کئی لیتنذر قوم ما آتاهم من نذیر دا پار دے چی یر ورکتا قوم لا چنے دیر آغلی آغی تسو یر ورکون کے من قبل کاستانا مخی لعلهم یتذکرون دا پاری دا خلق پن واخلی. خلق کم حد ترسید لیو خلق خبر کئی وی تردی چی پاگی کے آغا انسانیتم ختم شیو حیوانیتو درندیتو درندگانو ټول د یو بل د ویني تګی ناستی. په دغه سي حال کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی دغه خلکو ته چې دا خبره مسله بیانې خبره وته کوي پاره باندې خبره سره لګي پاره باندې خبر نه لګي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم لګیا دے محنت کئی سمر وقت پکیو لگید. یو سو کسان مسلمان شیدی او اغیم بیا دی خلقو پر خودلنا ناغی لان الحجرت وکو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم حکم شو تم ہجرت کا مکہ پر خود ہوتا. اللہ لیتنذر قوم ما آتاهم من نذیر دے دا پارا چی یر ورکی تا قوم لا چی راغل اغی تسوک یر ورکون کے من قبل کستانا مخ کے لعلهم یتذکرون پاش داخلک پنواغلی ولولا ان تصیبهم مصیبت بما قدمت ایدیہم. اولینا کلا چی ورسی دے خلقو تا مصیبت بما قدمت ایدیہم پسو دا چی مخلی گلی لا سنو ددی سچ کیږي نو د خلکو د عمل د وجه نه کیږي. نو کله عذاب راشي عذاب داسې چې دا خلک پکې تباشي دا خلک قیامت په عذاب باندې د قبر په عذاب باندې دانګې دنیوي عذاب باندې چې کله مبتلا شي فیقولون دا خلک بیا وی ربنا لولا ارسلت الینا رسولا اللہ کما عذاب را لے گلے وینو دے خلقو بیا دا سوی لولا ارسل دے لینا رسول یا اللہ ولنا را لے گا تامکتے و رسول فنتبع آیاتی کانو منگ بتا بیداری کڑو استاد آیاتونو ونکون من المومنین اوے بمنگا دا مومنانونا منگ با ایمان راوڑا وے کنا و جی تامک دا سو پیغمبر خورا لے گلے وے کنا نا اللہ وے پیغمبر را گئے وے وہ سیوما نہیں کنا داسی نور زین کیم یہ تذکرہ اللہ رب العزت کی دیو بیا داوی چتا پیغمبر نہ لے گلے وے منگ تو یہ سوال جواب پکڑے وے اللہ سوال جواب میں تو اکڑو پیغمبر میں درو لے گا کتاب میں درو لے گا ولولا ان تصیبهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم نو دخل کو اعمال دو وجنا کارن سے کی اعمال دو وجنا کی ایمان نہ دے رہا بڑے نو دبانی عذاب دے رستو دا مر نرستو کل دنیاوی عذاب راشی نو کلا کدغا عذاب نہیں دنیاوی عذاب نہیں نو دا قبر عذاب دے نو ورپسی دا قیامت کی عذاب دے دا جہنم عذاب دے ولی ایمانی نہ دے راوڑے دارنگی نور کم کارونا چاہا خلق کئی داغی پا وہ جمعانے رستو رازی با سورة روم کے بار راضی ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس پا جو بکی پا دریاب کے چی کم فسادو نرازینو دا انسان دا عمل دو جنا انسان دا عمل دو جنا رازی اگرچہ بعضی وقت کی خلق نور بھی بدنام شی بدنام بھی نور شی لکا اللہ رب العزت ہر یو سړي د پاره د مرګ وخت مقرر کړل نو الله رب العزت باندې کلا په یو مرض راولي نو کله بل راولي نو کله یو سبب جوړ شي نو کله بل سبب جوړ شي نو خلک دا نه وای بس دا لا تبا پر اعلی دا چل پیو شو دا پیو شو هغه شو مړ شو
خبره چې کومه ده هغه پرېښودې ده. دنیا کې چې کوم نور فسادونه راځي د انسان د عمل د وجې نه، باران نه کېږي ول نه کېږي، دا د انسان د عمل د وجې نه. دریاب کې طغیانی راځي، سیلاب راځي، دا ولې راځي؟ زلزلې راځي، ولې راځي؟ دا انسان د عمل د وجې نه. انسان عمل که خشو نو دا حالات بم ټول خشي. دا نه چې یو سره ځان ته وایي زه ښه سړی یم، زه ډېر ښه کار نه کوم، زه وګوره زما په لمر ما خو مونځ کېږي وي. نو یوازې یو تن خبره نه ده، مجموعي طور باندې خبره پکار ده. مجموعي طور باندې حالات چې ګورې ناپل شان روان دي. یو طرف ته چې ګورې نو بے پردګي ده، دلته یې اور یعنی دا فحاشي ده. بل طرف ته چې ګورې د قرآن کریم د احکامو مخالفت کولی. الله یو سوی داخله کې بل سکی، ځان ته مسلمان هم یو کار خلاف کوي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف کوي. مجموعي طور باندې چې خلق راشي توبه تائب شي نو الله رب العزت بدا حالات بدل کی. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. الله رب العزت حالات هغه وخت پورې نه بدلې سو پورې چې د خلکو خپل حالات نه بدل کړي. خپل حال بدل کوي کنه، خپل اعمال بدل کوي نو الله به فیصله بلشان کی. تاسو په حق کې بشي چې تاسو الله راضي کوي، الله به تاسو راضي کی. فیقول ربنا لولا ارسلت الینا رسولا. نالوی کما عذاب را لیکلے پدی باندې لولا ان تصيبهم ولنا کله چې ورسیږي د مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب دا چې مخکې لګل لاسونو ددي. فیقولون داخله بداسي وي ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، یا الله ول نه لګتا موږ ته رسول، فنتبع آیاتک ان موږ تابعداري کړو ساده آیاتونو، ونكون من المؤمنین او موږ د مؤمنانو نه. ولما جاءهم الحق نو کله چې راغې دي ته حق من عندنا زمونږ د طرفنا، قالوا دې خلق وی لولا اوتی مثل ما اوتی موسی، ول نور کولای کیږي دلا پشان دا غي چې ورګړې شو موسی عليه السلام لا. اول کې چې سنو ندی دا وی لولا ارسلت الینا رسولا، کله چې رسول راغې نو دې به اوس بیا خوخي نه خوخي گئی. قرآن کریم په باره کې وای دا په عجمي جبه کې ول نه راته، دا قرآن کریم په یو زبانه ول نه راته. دا نه کله په کې وای موسی عليه السلام سره چې څنګه معجزې وې دا سه معجزې پیغمبر سلام پکار وې، دا سه معجزې د سلام وې. ولما جاءهم الحق من عندنا نو کله چې راغې دي خلقو ته حق زموږ د طرفنا، قالوا دې خلقو لولا اوتی مثل ما اوتی موسی، ول نور کولای کیږي دلا، ول نور کولای کېده دلا په شان دا چې ورګړې شو موسی عليه السلام لا. اولم یکفروا بما اوتی موسی، آیا دې خلکو انکار نه کړي په هغه چې ورګړې شو موسی عليه السلام ته من قبل دین مخکې. قالوا دې خلکو ساحران، دا خو ساحران دي، تظاهرا یو بل سره امداد کړل، د یو بل معاونان دي. وقالو او دې خلکو ان بكل کافرون، یقینا موږ په هر یو باندې انکار کوونکي یو دیم نه منوي. ولقد آتینا موسی الكتاب، یقینا کړه موږ موسی علیہ السلام له کتاب من بعد ما هلكنا القرون الاولى، رسل دا غنه چې هلاک کړي موږ مخکینی قومونه بصائر الناس د پاره د پوه کولو د خلق او هدن هدایت او رحمت لعلهم يتذكرون د پاره د خلق پن واخلي. وما كنت بجانب الغربي، او نه ته د کوی تور په غربي جانب کې اس قزینا الی موسی السلام کله چې اسپاره موږ موسی علیہ السلام ته د رسالت پیغمبري. وما كنت من الشاهدين، او نه ته د حاضر ناظرونه. ولكن انشانا قرونا، لیکن موږ پیدا کړل قومونه فتطاول علیهم الامور، نو د شو پاغي باندې زمانہ. وما كنت ساويا، او نوې ته آباد اوسیدونکې په مدین والو کې تدلو علیهم آیاتنا، چې لوستې ته پاغي باندې آیاتونه زمونږ. ولکن كنا مرسلین، لیکن یو موږ پیغمبران را لېږونکي. وما كنت بجانب الطور، او نوې ته د کوه تور په جانب کې به طرف باندې. اذ نادینا، کله چې आवाज کو موږ، ولکن رحمت من ربک، لیکن دا رحمت ته سارب د طرف له تر زر قوم ما ته من نذیر،
دې دپاره چې یره ورکې ته هغه قوم لا چې نه دی راغلی هغې ته څوک یره ورکوونکی ستا نه مخکې لعلهم یتذکرون دپاره دا خلک پن واخلي ولولا ان تصيبهم مصیبة ولنا کله چې ورسېدي خلکو ته مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب دا چې مخکې لېږلي لاسونو د دې فیقولون دا خلک به بیا داسې وایي ربنا لولا ارسلت الینا رسولا یا الله ولنا را لېږه تا موږ ته رسول فنتبع آیاتک نو موږ به تابعداري کړو ستا د آیاتونو ونکون من المؤمنین وایو موږ د مؤمنانو نه فلما جاءهم ملاقون کله چې راغی دې خلکو ته حق من عندنا زموږ د طرف نه قالو دې خلکو وی لولا اوتی مثل ما اوتی موسی ولندي ورکړی شي د لا پشان دا چې ورکړی شي موسی علیه السلام لا اولم یکفروا بما اوتی موسی آیا د خلکو انکار نه کړی په هغه چې ورکړی شي موسی علیه السلام من قبل دینه مخکې قالو د خلکو خدا سوی د قران کریم په باره کې هم نو د تورات په باره کې هم د موسی علیه السلام باره کې هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې هم ساحران چې دا خود ساحران دي تساحران یو بل سره یو شان شي یا تظاهرا یو بل سره معاونین دي یو بل سره امداد کړل تعاون کړل یو بل سره تعاون کوي وقالو دا خلک وای انا بكل کافرون یقینا په هر یو باندې انکار کوونکی الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي اللهم قنا عذابك متبسم